بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه د چارز وکړو کچره تاسو وخت تشریف فرما شئ او چیرته کې ناستئ نو موږ به ستاسو په خدمت کې حاضر شو او څه خبرې به وکړو ستاسو نو فایده حاصله کړو. ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته فرمایل ما ته څلور کارونه دا وخت راپېښ دي، په هغې کې مشغول یم، په هغې کې مصروف یم، او کله چې د دغه څلورو کارونو د مشغولیت نه فارغ شمه نو بیا داسې کیدی شي مجلس لګیدی شي. وی څه خبرې در په غاړه دي او څه خبرو کې مشغول او مصروف یې؟ ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه ورته وفرمایل کله چې په روز ازل کې یو عهد اخیستلی شوی دی، یو لوز اخیستلی شوی دی، نو الله جل جلاله د یوې ډلې په باره کې فرمایلي وو، د یو فریق په باره کې فرمایلي وو فریق فی الجنه چې دا جنتیان دي، دویمې ته فرمایلي وو چې دا دوزخیان دي، دا جهنم والا دي، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. نو ما ته دا هر وخت فکر دی چې نه د معلومه چې زه به په کومه ډله کې یم، فریق فی الجنه د جنت والا په ډله کې به یم، یا به د دوزخ والا و فریق فی السعیر د دوزخ او د جهنم والا او د سعیر والا ډله کې یم. او کله چې ما ته دا پته نه لګېدلي نو په دې مشغولیت کې به لګیا یم. دویمه کومه خبره ده، حضرت ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه ورته وفرمایل کله چې بچی د مور په ګېډه کې شروع کیږي یعنی پیدا کېدل شي نو دغه وخت یو فرشته کومه چې په دغه نطفه باندې مقرره او ډیوټي لګېدلې وه، دغه فرشته د الله جل جلاله نه تپوس کوي یا الله دا سعید ولیکم، نیکبخت ولیکم یا بدبخت ولیکم. نو چې د الله جل جلاله د طرف نه څنګه حکم وشي نو فرشته هغه شان لیکي، یا سعید ولیکلی شي یا بدبخت ولیکلی شي یا نیکبخت ولیکلی شي. نو ما ته هر وخت دا فکر دی او دا غم دی او پریشانی ده چې نه د معلومه چې زه به یې په کومه ډله کې لیکلی یم، سعید به یې لیکلی یم، نیکبخت به یې لیکلی یم، بدبخت به یې لیکلی یم. او تر څو پورې چې ما ته دې خبرې پته نه لګېدلي نو د هیڅ چا سره هیڅ خبرو اترو ته نه یم وزګار. درېیمه خبره دا ده کله چې فرشته روح قبض کوي نو دا تپوس کوي یا الله دا روح د مسلمانانو په روحونو کې وساتم، یا الله دا روح چې دی د مسلمانانو دفتر ته ویسم، یا الله دا روح چې دی د مسلمانانو تابعدارو دفتر علیین ته ویسم، هلته وساتم که د کافرانو سجین دفتر ته ویسم، د نافرمانو د سزا د خوړلو والا دفتر چې کم دی د عذابونو والا کم دفتر ته هلته ویسم. نو فرشته الله جل جلاله چې کم حکم وکړي نو اقشن چې دی فرشته حکم ومني، یا دا روح چې دی د مسلمانانو دفتر ته لاړ شي، علیین ته لاړ شي، یا دا روح چې دی د کافرانو دفتر ته لاړ شي، د عذابونو دفتر ته سجین ته لاړ شي. نو زما متعلق بم دغه فرشتې ته د الله جل جلاله طرف نه څه جواب میلی شوی نو پته نه لګي چې زما روح په کم دفتر ته وړلی کېږي، علیین ته به وړلی کېږي که سجین ته به وړلی کېږي. او تر څو پورې چې ما ته پته نه لګېدلي چې زما روح چې دی علیین تر څو پورې نه جوړ شوی نو زه به تر هغه وخته پورې په دې غم او په فکر کې یم. او کله چې قیامت حکم وشي، قیامت برپا شي، د قیامت ورځ شروع شي نو په دغه د حشر په میدان کې به د الله جل جلاله د طرف نه اعلان وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، نن د مجرمان خلق د تابعدارو خلقونه بیل کړی شي، نن د ګناهګار یو طرف ته لاړ شي، تابعدار د بل طرف ته لاړ شي، نن د ګناهګارو خلقو یو سب جوړ کړی شي، د نافرمانو خلقو د بیل سب جوړ کړی شي. اوس ما ته دا فکر ده چې د حشر په میدان کې خو به دا اعلان کیږي چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون، نو زه به هم یو سب طرف ته ځمه، پته نه لګي چې زما به کم طرف ته او زما به په کم سب کې نصیب شوی. نو الله جل جلاله دې دا څلور واړه کارونه په موږ په ټولو باندې اسان کړي.
الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو د تابعدارو په صفونو کې د ودرېدلو نصیب وکړي. د حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه خاصی فکرمند سړی او بزرګ سړی او الله والا او نو د الله والا سره ډیر غم او فکري د متعلق چې دی یو بل خبره ده. یو کس وایي چې زه حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ته ورلم، هغه د ماسخوتن د مانځه نه پس په خپله عبا یعنی یو قسم صادر دی چې په هغې کې ځان راغونډ کړو او په یو اړخ پرېوتو او تر سهره پورې دقه شان پروت و. ما تماشه کوله چې دا د څه اعمال دي چې هغه وینم. نو نه په دغه کې چې دی نه اړخ بدل کو، نه وخوځېدو، نه یې طرف بدل کو، سحر را پاسېدو، بغیر د اودس کولو یې لمونځ وکړو. دغه ټیم کې ورته ما عرض وکړو الله جل جلاله دې ستا په حال رحم وکړي. ټوله شپه خو اوده پروت وې او بغیر اودس کولو دې لمونځ وکړو. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ما ټوله شپه کله د جنت په باغونو کې منډې وهلې او کله د دوزخ په کنډاونو کې او په کندو کې او په ورونو کې په عذابونو کې په فکر کې وما. په داسې حالت کې خوب چرته ما راتلی شو. نو دې خلقو چې دی د آخرت غم کړی و. ویلی شي چې ابو بکر بن عیاش رحمت الله علیه 40 کالو پورې په بستره سملاستلی نه و، یعنی په نو د شوی. خپل زوی ته نصیحت وکړو چې په دې کوټګۍ کې ګناه مه کوه. ما په دې کې 12,000 ځله قرآن پاک ختم کړی دی، 12,000 پیرې مې قرآن پاک ختم کړی دی. کله چې وفات کېدو نو د مکان یو ګوټ طرف ته اشاره وکړه، وی فرمایل چې په دغه ګوټ کې ما سلیری زره پیرې قرآن پاک ختم کړی دی، سلیری زره پیرې مې قرآن پاک ختم کړی دی. سمنون رحمت الله علیه به 500 رکعات نفل روزانه کول. د یوه قصه علامه زبیدي رحمت الله علیه لیکلې ده چې په بغداد کې یو سړی 40,000 روپۍ په غریبانانو تقسیم کړي. سمنون رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ماسا خو روپۍ نشته، البته د هر یوې روپۍ په بدله کې به یو رکعت لمونځ وکم. دا یې فرمایل مدین ته لاړو، هلته یې 40,000 رکعت لمونځ وکړو. ابو بکر مطوعی رحمت الله علیه وایي چې زما په خپلې ځوانۍ کې معمول او عادت دا و 10,000 یا 40,000 پیرې روایت کوونکي ته پکې شک دی چې کومې ویلې او روزانه به مې د قل هو الله احد دا صورت چې دی دا به مې ویلو. 10,000 یا 40,000 پیرې به ما 40,000 پیرې به ما روزانه چې دی د قرآن شریف دا صورت قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا صورت ویلو. یو کس وایي چې زه د عامر بن عبدالقیس رحمت الله علیه سره 4 میاشتې پاتې شوم. ما هغه په ورځ یا په شپه کې اوده ونه لیدلو. ټول عمر چې دی په ایښی د الله جل جلاله په ذکر کې مشغول اوسېدو.